شروع کوم په هغه لوی الله چې بخونکی مهربانه دی. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې په باجوړ کې نه بلکې په ټوله پښتونخوا کې یوه غوغا جوړه ده، یوه یېره خوره ده، یوه ترخه ده. تاسو ته به نن معلومه وي نو د مولانا خانزیب د هغه شهادت د وجې نن د باجوړ ولس ټول په یوه خوا په یو اواز نن ناوتی دی او د امن یوه فضا خوروي، یو امن غواړي، امن د ریاست نه امن غواړي، د دنیا نه امن غواړي. خلک لګی دی په امن کې ترقي نه کوي، روزګارونه کوي، تجارتونه کوي، مینې محبت کوي. موږ دلته کې د جنازې اوچتو، موږ دلته کې د ماکو له ورځو، موږ دلته کې اسپتالونو ته ورمنډوو چې موږ بیا یو چې سهار راپاڅو فیسبوک ګورو دا هم دغه یېره ترخی چې یاره الله دې خیر لري، بیا به په دې وطن کې څه دغه راغلي. خو د دې نه ایسته دا د باجوړ نه چې د ټولې پښتونخوا اخرنی پاڅون وګرځي او د الله حکامو ته زمونږ یو پیغام دی، یو عجزانه پیغام هم ورته دی. کو جړا یي چې جړا ورته وکړو، کو فریاد یي چې فریاد ورته وکړو. بس دی د خدای د زولۍ خاطر وکئ، د خاورې له امن راوړئ، امن راوړئ. بس دی نور دا بېګناه قتلونه مه کوئ. بس دی د دې نه به څه جوړو موږ. نو تاسو وګورئ مولانا خانزیب به لګیا و بار بار چې د پیغمبري غږ دی د امن. کو تاسو یو انټرویو ډېره وایرل هم شو، ډېره دغه هم وه چې پیغمبر علیه السلام په دور کې دغسې خلک راټول شو، یره ترخه خوره شو، هغه په خپله هسته وختو او د مکې د ښار نه تاو شو چې څه نشته دی. نو دغسې تاسو کو نن ګورئ نو انشاءالله دا به د هغه اخرنی او اولنی پاڅون د باجوړ چې د دې خاورې څخه به دا خلک وفا کوي. مننه.